د سپر طاقت وایي چې انا ربکم الاعلی، زه لوی خدای یم، هغه امریکا او هغه برطانیه چې نن د اور په لپیټ کې راګیره ده او ډېره وسوه نور سودي په لک زرګاو کورونه وسو، په زرګاو باندې چې کوم د هغې لاړه تباه شو، ښارونو اور اغستی دی، شنو بوټو اور اغستی دی، هر شی سودي. لیکن دا موږ او تاسو په دې سوچ وکړو دا ولې داسې وشو. دغه امریکې ته د افغانۍ ورونو خیرې وې، ځکه په هغې 20 کاله ورونه بلول، بیا په قبایلو پاکستان قبایلو باندې، بیا هغه فلسطین په مسلمانانو باندې چې هغې باندې ورونه بلول، فلسطینیانو مسلمانانو ټولو دنیا ته وژړل چې مسلمانانو زموږ مدد وکړي. لیکن د دنیا هېچا د هغې مدد ونه کړو. الله تعالی په خپله باندې چې کوم دی مدد وکړو. اوس یې اور اغستی دی او سودي او د بار دنیا نه خلک ور روان دي مدد له، لیکن څوک اور نشي مړ کولی. ولې چې الله تعالی په هغه اور سره سیلۍ مسلط کړي، لکه څنګه سیلۍ چې په عادیانو باندې رالیږلې وه چې الله تعالی فرمایي په دې د سیلۍ روانه وه، دا 5 ورځې 6 ورځې وشولې چې هغې اور نشي مړ کولی او هغه سپر الله تعالی صفر کو. داسې نارې چې کوم دی فرعون هم ویلې وې چې انا ربکم الاعلی، لیکن اوس الله تعالی دغه امریکې ته چې کوم دی دنیا نه اور جوړ کړی دی، په اور کې سودي، په اور کې تباه کېږي، نه ځان بچ کولی شي نه بل څوک بچ کولی شي. دا موږ او تاسو ته الله تعالی راښیي چې ګوره سپر طاقت صرف دی الله تعالی دی، او طاقت او مالک او اختیارمند دغه